بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 276 دی. الدرس الرابع والسبعون یعنی څلور او یایم 74 نمبر درس دی. د نن درس په انشاءالله 74 نمبر درس آخري تمرین دی او په تمرین کې موږ له دا یو سوال راکړی، ترجم بالبشتونیتی، یعنی د عربی عبارت نه پښتو کې د عربی عبارت پښتو کې ترجمه وکړه. د عربی عبارت پښتو کې ترجمه وکړه. ترجمه معنی ته ترجمه وکړه، د عربی ترجمه وکړه بالبشتونیتی په پښتو ژبه کې. نو عربي را راکړی خالد ولد صالح. خالد ولد صالح، خالد یو نیک هلک دی. خالد ولد صالح، خالد یو نیک هلک دی. لا یتکلمو، هغه خبرې نه کوي. کثیرا ډېرې، هغه ډېرې خبرې نه کوي. ٹھیک شو. لا يتكلم فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده، واحد مذکر غائب صيغه ده. لا يتكلم هغه خبرې نه کوي. کثیرا ډېرې، هغه ډېرې خبرې نه کوي. ٹھیک شو. هو يحب، هغه خوښي. څه خوښي؟ السکوت، خاموشي. هو يحب السکوت، هغه خاموشي، چپ اوسېدل خوښي، چې هر وخت چپ ناست وي. دا زیاتې خبرې او ډېر خنداګانې دا شی نه کوي. ويحب النظافة، ويحب النظافة، ويحب او هغه خوښي النظافة صفائی، او هغه صفا ستره اوسېدل، پاک جامې، پاک مخلاص، بدن ټول پاک، نوکان واړه، پاک صفا اوسېدل هغه خوښي. هو ينفع، هغه فایده ورکوي. زملاءه، خپل ملګرو له، هغه خپل ملګرو له نفع ورکوي، فایده ورکوي. ويدلهم على الخير، ويدلهم او د هغوی رهنمایي کوي، هغوی ته لاره ښایي. على الخير، د خیر طرف ته ورته لاره ښایي، د خیر لاره ورته ښایي. ويأمرهم او هغوی ته حکم کوي بالمعروف، د نیک کارونو. وينهاهم او هغوی منې کوي عن المنکر، د ګناهونو نه، د بد کارونو نه منې کوي. ٹھیک شو. نو په دې کې دا یأمرو صیغه ده، ینها صیغه ده، یأمر صیغه ده، یدل صیغه ده، ینفع. دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغې دي. په دې کې هو ضمیر هغه دغه خالد ته راجع دي. یتکلمو کې هو ضمیر دی، یحبو کې او دلته یحبو کې دي. ټولو کې دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغې دي. په دې کې چې کوم ضمیرونه دي دا ټول ضمیرونه هم دي خالد ته راجع دي. خالد ته راجع دي چې دا خالد نیک هلک دی. خالد ډېرې خبرې نه کوي. خالد خاموشي خوښوي. خالد پاکي خوښوي. خالد ملګرو له نفع ورکوي. خالد دغه ملګرو ته د خیر لاره ښیي. خالد دغه ملګرو ته د نیکۍ حکم کوي. خالد دغه ملګرو ته دغه ملګري د ګناهونو نه منې کوي. ټیک شو. نو دې کې د کم هو ضمیرونه دي دا ټول خالد ته راجع دي. امید دی په دې به پوه شوي. دا زمونږ 74 نمبر درس ختم شو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس ته اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.